قرآن کریم د چا د لاس نه په غلطۍ کې ځمکې ته وغورځېږي نو ده له څه کول پکار دي او دا به د دې څه کفاره ورکوي. وایي په بعضې خلکو کې دا مشهوره ده چې د قرآن کریم د وزن مطابق به خامخا غنم څه کې دا به صدقه کې. نو د دې مسلې وضاحت کوو. هغه دا دی چې قرآن کریم د انسان نه په غلطۍ کې ځمکې ته وغورځېږي بغیر د قصد او د ارادې نه قرآن کریم ځمکې ته په غلطۍ کې وغورځېدو نو د دې مستقل مالی کفاره نشته دی. توبه او استغفار به وی چې که د نه څه کوتاهي او غفلت شوی او د هغه کوتاهۍ او د غفلت د وجې نه دا قرآن کریم خطا شوی دی ځمکې ته غورځېدلی دی نو په دې باندې دی د زړه نه توبه او استغفار وکړي. که د وس مطابق مناسب صدقه ورکوي نو صدقه دی ورکړي خو ځان له مستقل د دې څه لازمي مالی کفاره هغه نشته دی چې خامخا به ته دومره څه ورکېږي کفاره به ورکې. که بعضې خلکو کې دا مشهوره ده چې د قرآن کریم د وزن په مقدار به غنم رخلی او دا به خامخا صدقه کې نو دا خبره د کتابونو نه ثابته نه ده. توبه او استغفار دی وکړي او د وس مطابق چې څه صدقه یې هغه دې ورکړي خو دا لازم نه ده دا دې داسې ورکړي نو ښه خبره ده صحیح ده. خو که صدقه یې ورم نه کړه توبه او استغفار دې وکړي په دې باندې دا څه ده جي کافي ده. بله مسله دا ده که د ماشوم د لاس نه وغورځېده نو ګوره دې کې یو مسله دا ده چې ماشوم قرآن به چېرته پروت وي ماشوم به راغیستی نو مور او پلار له اول ږدل دسې ځي کې نه دي پکار چې یو ماشوم د قرآن په آدابو نه دی پوه هغه ورځي او قرآن کریم رخلي او ځمکې ته ترې غورځېږي دا به بیا د مور او پلار غفلت وي هغه به پرې ګناهګارېږي. او که نه یو ماشوم داسې دی چې تکړه دی په قرآن کې سبق وایي خو نابالغه دی د هغه د لاس نه قرآن خطا شو نو هېڅ خبره په دې باندې نشته دی نه پې څه کفاره شته دی او ماشوم دی نابالغه دی قرآن کې سبق وی په خطا کې د لاس نه غزار شو نو په دې باندې څه نشته دی. او که بالغ دی او د لاس نه قرآن کریم نو بیا خو همغه مسله ده چې کومه بیان شوه. بل یو کس تپوس کوي چې یو کس په بستر باندې ناستي په کم بستر کې چې دی سملي یا کینی او په دغه بستر باندې د قرآن کریم ایښی دی او تلاوت پکې کوي نو دا څنګه ده. نو د دې جواب دا دی چې په کم ځای ته کینی یا سملې نو ډایرکټ به په هغه ځای قرآن کریم نږدې دا د تلاوت د آدابو څه دي د قرآن کریم د آدابو خلاف دي. ځان له چې ته په کوم بستر ناستې دې ته څه پاکه کپړه کېده دې ته پاک بالغ کېده صحیح ده دې ته رحیل کېده دې ته بل څه کېده خو چې ته په کوم ځای کېنې یا سملې نو په هغه ځای ډایرکټ قرآن کریم د تلاوت دپاره یا داسې د ږدلو دپاره دا مږ ده. دا ګورې په دې کورونو کې چې کوم بالښتونه د ناستې دپاره استعمالیږي زنانه پې کیني نارینه پې کیني ماشومان پې کیني صحیح ده واړه پې لوبې کوي سملې پې ته نو په داسې بالښتونو ډایرکټ قرآن کریم د تلاوت دپاره ږدی هم نه په دې باندې څه پاکه کپړه یا قرآن ته خپله کپړه د هغه پې خوروئ یا بله کپړه یا داسې پاک بالښ چې د بل څه دپاره نه استعمالیږي ځان له د تلاوت دپاره د هغه ږده او قرآن کریم پې باندې بیا ږده. خو دغه بالښتونه چې په کور کې د عام استعمال دی او خلک پې کینیم روټۍ ته یا داسې په کټ کې او سملیم پې او ماشومان هم پې لوبې کوي په دې باندې ډایرکټ قرآن کریم دا ږدله نه دی پکار صحیح شوله. دا به یا لاس کې نیول پکار دی یا رحیل کې یا دې ته څه پاکه کپړه غوړول پکار دی. دا اهم مسایل دي د مسلمانانو ورونو سره شریک کوي زمونږ او ستاسو دپاره به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی الامین. د ابو جهل د نبی علیه السلام سره څه رشته وه د اکثرو خلکو نه موږ اورو چې دا د نبی علیه السلام مبارک تره دی. آیا په دې خبره کې څه حقیقت شته او که نشته؟ د دې جواب دا دی چې دا خبره کول چې ابو جهل د نبی علیه السلام تره دی او په ترونو کې راځي نو دا خبره څه ده جي دا غلطه ده ځکه چې د نبی علیه السلام نیکه چې دی دا عبدالمطلب دی او ابو جهل نه د عبدالمطلب زوی دی او نه د عبدالمطلب د خاندان نه دی. عبدالمطلب د عبدمناف د خاندان نه دی او ابو جهل د مخزومي قبیلې نه دی صحیح شو لکه نه. په وم پوش کې صرف د نبی علیه السلام سره نیکه څه کېږي وم پوش کې دا یو ځای کېږي مره د نبی علیه السلام د والد صاحب نه واله تر د مره پورې وم پوش ته پورې د ابو جهل او د نبی علیه السلام نیکونه څه کېږي دا یو ځای کېږي. خو د نبی علیه السلام سره څه خوني یا نږدې رشته یا د هغه په ترونو کې راتلل دا خبره صحیح نه ده چې په دې باندې تاسو پوهه یې. دویم یو ملګری ډیر اهم سوال کوي او هغه د نبی علیه السلام د شجرې نسب په باره کې کوي
چې ډیر خلک د نبی علیہ السلام مبارک شجره نسب د عبدالله صاحب نواله تر د آدم علیہ السلام پورې بیانوي. دا ډیر بهترین سوال دی او د دې په جواب باندې ځان پوه کول پکار دی چې دې کې څومره حقیقت دی. ګوره جی د دې جواب دا دی چې د نبی علیہ السلام د والد صاحب د عبدالله صاحب نواله تر د عدنان پورې چې دا 21م پشت دی. دا شجره نسب چې کومه سلسله نسب دا خو مسلمه په دې کې هیڅ اختلاف نشته، دا بالکل ټیک ده، صحیح شوله. او دا خبره چې عدنان به د اسماعیل علیه السلام د خاندان نه دی، دا خبره مسلمه ده، په دې کې هیڅ اختلاف نشته. خو د عدنان نه د اسماعیل علیه السلام پورې څو پشته دي، دا خبره سخت اختلافي ده، صحیح شوله کنه. او به د اسماعیل علیه السلام نه بره د آدم علیه السلام پورې بیانې، نو په دغه کې څه حقیقت نشته. اوس برا شو دې ته نبی علیه السلام مبارک په خپل شجره نسب بیان کړی، د کوم ځای پورې بیان کړی؟ تر د عدنان پورې بیان کړی. د عدنان نه بره نه دی تللی، خپل شجره نسب د 21م پشت د عدنان پورې تللی، د عدنان نه بره نه دی تللی. او به په دقه ځای باندې ودرېد او مبارک وپرمل چې کذب النسابون، د نسب والو دروغ ویلی دي، دوی ته دا تحقیق نشته چې د عدنان نه بره شجره نسب زما اسماعیل علیه السلام ته رسي یا بره، دوی دروغ ویلی، دا تحقیق دوی ته نشته دی. د امام مالک صاحب نه تپوس شو چې د نبی یو کس خپل شجره نسب د آدم علیه السلام ته رسي، دا څنګه ده؟ هغه دا خبره ناخوښه وګڼله. به ته دا تپوسو چې یو کس خپل شجره نسب اسماعیل علیه السلام پورې بیانوي، دا څنګه ده؟ هغه ورته وایي من یخبره به، چا درته دا خبر ورکړه چې ستا دا پشتونه صحیح دی او دا شجره نسب دې څه دی؟ دا صحیح دی. نو د صحابو نه معلومیږي د هغوی د زندګۍ نه او د هغوی د اقوالو نه او د نبی علیہ السلام د حدیثو نه معلومیږي چې د عدنان پورې شجره نسب ټیک دی او نبی علیہ السلام په خپله بیان کړی او په دقه ځای ودرېدلی. په کمنټ کې به زه تاسو ته وښیم د نبی علیہ السلام نه د عبدالله صاحب نه تر د عدنان پورې دا 21 پشته تقریبا برابریږي. زه به کمنټ کې تاسو ته درکمه دا سیز، تاسو به وګورئ چې دا څو کم دی او دا څو پشته برابریږي، صحیح ده. خو د عدنان نه بره ګورې دا بیانول نه دي پکار. او دا کم خلک چې په دې خپل شهرت کوي که نه چې دا لویه قصې یاده کړي او د عدنان نه پسې بره ځي تر اسماعیل علیه السلام پورې او د اسماعیل علیه السلام نه بره ځي تر د آدم علیه السلام پورې، دا خلک صرف په دې خبره خپل شهرت کوي، دا رضان سره یاد ساتئ. نور که دوی د محققین علماو کتابونه وکته او د سلف و خلفو د اهل سنت کتابونه وکته، نو هغوی دا خبره کوي چې د عدنان نه بره شجره نسب بیانول نه دي پکار او نبی علیہ السلام په خپل د دې نه منع کړی، د صحابو د اقوالو نه څه ده معلومه ده. لہذا دا یو بهترین وضاحت دی او یو اهمه مسله ده، د مسلمانانو ورونو سره شریک کوي، د اجر خبره ده. وصلی الله علی النبی. ویښتو ته کلر ورکول څنګه دي؟ د نارینهو دپاره څنګه دي او د زنانو دپاره څنګه دي؟ او کم خلک چې خپلو ویښتو ته خالص تور رنګ ورکوي، نو د دوی په باره کې په حدیث مبارک کې څه راځي؟ په هغې هم لږ ځان پوهه کوي. بله دا ده چې یو کس ویښتو ته کلر ورکړي، نو د دې نه پس پکې د اودس او د غسل مسله څنګه ده؟ آیا اودس او غسل کیږي او که نه کیږي؟ دا څو اهمې او لازمي مسلې دي، نو لہذا تاسو پې ځان پوهه کوئ. ګوره جي اول مسله دا ده چې ویښتو ته خالص تور رنګ ورکول د دې نه په احادیثو مبارکو کې منع راغلی ده. په کومو موقعو باندې تور رنګ ورکولی شي هغه موقع هم درته ښیم. خو عام حالاتو کې چې څوک خپلو ویښتو ته سر ته یا ګیرې ته نارینه یا زنانه خالص تور رنګ ورکوي چې بل رنګ ورسره میلاو نه وي یا دا توروالی بل رنګ ته مایل نه وي، صرف تور کلر وي، نو د دې نه په احادیثو مبارکو کې په سختۍ سره منع راغلی. یو حدیث مبارک کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی علیہ السلام وفرمیل چې اخره زمانه کې به داسې خلک وي چې ویښتو ته به خالص تور رنګ ورکوي، صحیح شوله، لکه د کونترو د سینو په شانته. او به وفرمیل نبی علیہ السلام چې د دې خلکو دپاره به د جنت خوشبو نه نصیب کیږي. تاسو د حدیث ته سوچ وکئ، د سختۍ ته سوچ وکئ، او بیا چې کم خلک خالص تور رنګ ویښتو له ورکوي هغوی دې په دې خپل عمل باندې څه وکړي؟ سوچ وکړي. بل حدیث مبارک کې دا راځي چې د مکې د فتح په موقع د ابوبکر صدیق رضی الله عنه والد محترم ابو قحافه رضی الله عنه هغه نبی علیہ السلام ته پیش کړی شو، سر او ګیره تک سپینو، ویښتې سپینو. نو نبی علیہ السلام وفرمیل غیروا هذا بشیء، دا په څه څیز سره بدل کړئ، دې له سره رنګ ورکړئ چې دا رنګ د سپینوالی څه شي؟ بدل شي. خو به یې وفرمیل واجتنبوا السواد، خو د توروالي نه ګورئ ځان وساتئ. خالص تور رنګ وله ور نه کوي، سور رنګ، خړ رنګ، تور بل رنګ ته مایل دا ورله ورکوي، خو خالص تور رنګ وله
ورنه کوي. د دې نه علاوه که تور رنګ بل رنګ ته مایلي، خړوالی، سوروالی، صحیح شول، زیړوالی، بل کم قسمه رنګ ورله ورکړی شي یا د توروالی سره داسې رنګ میلاو کړی شي چې د خالص توروالی نه وي، بل کلر ته مایل شي، نو بیا ورکول جایز دی. خو خالص تور رنګ ورکول جایز نه دی او دا حکم د نارینهو او د زنانو دواړو دپاره دی. اوس په کومه موقع تور رنګ ورکولی شو؟ نو حدیثو مبارکو کې یو موقع ښودلې چې د جهاد موقع ده چې یو سړی سپین ګیری دی یا سری سپین دی او دا خپله ځوانۍ دپاره چې ځواني ښکاره کړي دشمن ته او ځان تکړه او قوي ښکاره کړي او دا سر او ګیره تور کړي، نو خیر دی په دغه موقع باندې د دپاره څه دي؟ جایز دي. یو قول پکې بل دی د امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې هغه فرمایي چې یاره د کم کس ښځه ځوانې کور واله نو هغه سر او ګیره تورولی شي. صحیح شوله؟ خو دا قول ګورې قوي قول نه دی، دا ضعیفه خبره ده، دا مفتبهي قول نه دی او په دې باندې نه علماو څه ورکړې ده، فتوا ورکړې ده. نو که کوم په دې عوامو کې مشهور چې یاره کور واله د چا ځوانۍ نو هغه ویښتو له تور رنګ ورکولی شي، نو دا خبره څه ده جي؟ دا غلطه ده او په دې دوکه کې د څوک نه پریوځي. بله مسله دا وکړه چې چا ویښتو ته کلر ورکه، تور کلر دی او که بل کلر دی، نو دې سره د اودس او د غسل مسله څنګه ده؟ نو د هغې جواب دا دی چې جي کو دا رنګ نه دی، که دا صرف د دې ویښتو دا کلر بدلی، لکه څنګه چې نکریزه په ویښتو ولګي نو صرف کلر یې بدل کی، پوستکی پې نه جوړی، نکل پې نه جوړی چې د هغې د وجې دې ته اوبه نه ورځي، نو بیا دا بالکل جایز دی، په دې سره اودس هم کېږي او غسل هم کېږي. خو که داسې کلر یا داسې رنګ وي چې هغې نکل جوړ کو، پوستکی یې جوړ کو چې د هغې د وجې ویښته نه لمدېږي، نو بیا به ګورې دا ورکول جایز نه وي، نه به پکې اودس کېږي نه به پکې غسل وځي. خو نن سبا چې عام طور دا کوم ټوپونه او کلرونه دي نو دا تقریبا د دې نکریزې په شان صرف د دې ویښتو کلر بدل کی، رنګ بدل کی، نور باقی پوستکی نه جوړی چې ګینې د هغې د وجې ویښتو ته اوبه نه ورځي. دا ډېره هم مسایل دی او د دې معاشرې ټولو مسلمانانو نارینه او زنانو ته ضرورت دی نو د هغې سره هم شریک کوي. وصلی الله علی النبی الامین.